الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدث لنفسه فليطول ما شاء. ابا من شکا امامه د امام په سر شکایتم روانه بادشاہ ته والدا لکه دې صحابي شکایت په سر د معاذ نبی کریم ته او په سر د ابي بن كعب وګو او ابي د سما. وقال ابو سعيد حسين طولت بنا يا بني. ابو سعيد صحابي دې زه مخکې کړ خود منځو کو نو پلان ورته بچي ډیر وګد منځو نو شکایت پرې ما دا څنګه ته وګد منځو کوي. نعم محمد قال سفيان اسماعيل بن ابي خالد وقيس بن ابي عاد بن مسعود قال يا رسول الله اني لا تاخر عن الصلاه في الفجر فإذا سبع ما عندنا نظم مما يطيل بنا فلان كي دير قد مسكي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موعظة كان أشد غضبا منه. دمرا شرط سخت وعدين لكن لك بدا غرضته لكن دا خلاف فطرت كاره تقولش ما بسه مريضان ضعيفان. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين تاسو خلق نفرت پیدا کر دین خوب جوړ پیدا کړي محبت پیدا کړي خلق راغون ټول پیدا کړي او تاسو خلق تقلاله. ومن اما منكم الناس کچا امامتی ورکو یو دې د ظالمین او د ظالم جګړه ظالمین مليانوي چې ظالمین وي مونږ ورپسې نه کیږي او کا پړ او د ظالمین والے کې چې ظالمین وي مونږ ورپسې نه کیږي. او دا په جماعت کې جګړه یو امي سره تیر شو ځینې مسلمان پات نه مې په ظالم پسې مونږ کړې نه مې په ظالم پسې کړې. نو دا جګړه چې دا نفرت پیدا کوي. زه یو ځای ته تلم دعاوې طرف یاري بند سره یو کلو مازی ته مخکې شو مازی ګردی مې دعا کوله یو سړی ویاره دا د جمع دعا څنګه ده نو زه پوه شوم چې دا نوې راناوانه ده. نو ما ورته ویل چې ته دا فکر کړی چې دې محله کې څومره خلک دي او تاسو 3 کسان ولاړ یې دا قوم راوغواړه خیر دې دعا دې نه کوي خو چې مونږ کې دا فکر دې کړی چې تاسو دعا په مسلو جګړې کوئ هغه چې څوک مونږ کې هغوی به مو تکتي زه خپل نو دا ناپوهي ده. ځکه تاسو ته هم چې کوم مسله کې گنجائش وي هغې کې جګړې مه کوه یا مشر عالم ته لینګې وي هغه نه تپوس وکړئ ځکه دې جوړ به پیدا کوي په امت کې توړ به نه پیدا کوي تفریق د کلمې به نه راوړي. دا غیر مقلدین مې په دې خوښ نه دی. مسائل خو ټول صحیح وي رفع الیدین شته امین بالجهر شته زمونږ په عقیده ده خو چې یو مذهب یو مسله اختیاره کړې ده ولې نفرت پیدا کړی په غوره او په ناغوره کې جګړې کوي. یعنی قرات خلف الامام امین بالجهر رفع الیدین دا ټول د علماو نه نقل دی او په حدیثو کې صحیح راغلی دی خو چې یو مذهب په تواتر په کوم امت کې راغلی دی په کوم قوم ما کې تفریق مو پیدا کړی. نبی کریم په خار شو ان منکم منفرین تاسو نفرت پیدا کړی په قوم کې دا مه کوئ. اوس دا بیا قصه بیانوي. قال سمع جابر بن الله قال اقبل رجل بن عبدالحين هذا معاذ قصه بیانوي. یو سړی د 2 خانې راوستل یعنی هغه په کاو د پټي انت په خانه باندې برخکله نو 2 خانې راوستل د پټي نه راغی. وقد جنح الليل شپه خو نا وخت شو ما الى شو شپه یعنی خشپه تیر شو. فوافق معاذ يصلي معاذ ته ویلي چې موږ کې د 2 قبلو جمعات کې بني سلمو فبرك نادهه دا خان واړه بار چوکړل چې موږ کوم به کور ته لاړ شو. واقبل الى معاذ سران فقرا سوره البقره والنساء د په ماسوتن کې سوره بقره یا سوره النساء فانطلق الرجل اثري سلام ګرځاو لا مونږ ځان نو وبلغه ان معاذ نال منه خدا ورته ورسېد چې معاذ سے جما دا کړی دی ما ته منافق ویلي. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم غرا نبی کریم ته فشکا الیه معاذ د معاذ په سره ورته شکایت وکړه وسیم موږ د زمیدار خلک د دومره وګت صورت وي نو زه ته لاړم او دوی ما ته منافق وایي.
نو سید الکائنات ډیر فخار شو یا معاذ افتان انت ففتنه کې چې خلق دمون نو باسي او قال فاتر انت 3 مرات فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى سبح اسم ربك الاعلى بعد ما سلطان ولمنك والشمس وضحاها والليل اذا يسعى فانه يصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجه استانا شاطب ولاري بډاګان مشران کمزوري عاصب هذا في الحديث دا رايون دا جمله په حدیث کې ده وتابو سيد بن مسروق بن مسلم وشيبان وخامر بن عبد الله بن حسن وزبير بن جابر قال معاذ في الشعب البقره وتابو لا مشر محارب نربي روایت کې د بقره او د نساء تردید ده او د دویمه کې تعین دي چې بقره او باب الاجاز في الصلاه واكمالها منذ مختصر کې خو کامل به یعنی د قومي او جلسه او رکوع سجده او بخیار ساتي خو مختصر بک نو ایجاز سره د اکمال نه ایجاز په قرات کې په قیام کې او اکمال دا چې رکوع سجده او قوم او جلسه کې فرق مراونه حمزه محمد قال سنا عبد الواحد قال سنا عبد العزيز عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاه ويكملها حضور بمختصر مسكوه كامل مو اما من خف الصلاه عند بكاء السبي من مختصر کی د جړا د ماشوم د پاره بعض د منذر نبی کریم د ماشوم د جړا نه د وجنب کم او کله به اراده د تطویل واغه مناسب او به هم کم نو د ماشوم د جړا نه پاره من مختصر کړو زن ابراهيم موسى قال سن الوليد المسلم قال سنه ضاعيا يحنى ابي كثير عبد الله بن ابي قال نبيها ابي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اقوم في الصلاه نبی کریم کله تمام ته ودرېدو اريد ان اطول فيها او دا مې اراده چې لګوګت خیرت وې فاسمع بكاء الصبي د ماشوم جراوره ځکه زنانه براتله فتجوز في صلاتي فمنذ کې اختصاركم کراهیت انا شق على امه دا نفخم چې په مور ولا تکلیف راونه تابعه بشر بکر وبقيته مبارك ولوزاعي أبدنا خادم مخرج قال سنة سليمان بلال قال سنة الشريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم یو امام پس ممون دا سنه کرے چې هغه ډېر مختصری او پوری د حضور مبارک نه زیات مون به مختصر او پورا وو وان كان ليسمع بكاء الصبي فيخف مخافه ان تفتن امه کله به جلال ماشوم مور د عموم به مختصر کړ یا چې لکه مور په فتنه کې را نشي یعنی مور به سوداوي مون باندې په پینې حمزه بن عبد الله قال سنه ابن زريم قال سنه قال سنه قال سنه مالك حدثه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فتجاوز في الصلاه مما علم من شده وجد امه من بكائه ذا پیغام چې مور ته به ډېر تکلیف وي غم وي د جړا د ماشوم عندنا محمد بشار قال سلمنا بيدينا سيدنا قد اتانا سلم مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل في الصلاه فاريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز مما اعلم من شده وجد امه من بكائه ذا محسوسم چې مور ته به ډېره پریشانی وقال موسى سنه باب قال سنه خلصه ها څه شي امام اذا صلى سمع قوما دا یو جزئیه ده خدای ته خیال کړئ که سړی امامتي ورک منځ کړي فرض او دې به په دغه منځ کې امامتي ورکړي بل چاره یعنی دې متنفل قوم ورپسې مفترض دي اقتداء د مفترض په متنفل پسې څنګه را یو سړی فرض منځ کړي او به راشي خپل قوم ته ماغه منځ ورکړي نو د نفل له فرض خود ځلني او قوم ورپسې فرض کوي دا په خوانه نزاعي مسله دریواړه امامان پدې دي حضرت امام ابو حنیفه او مالک او احمد ته چې اقتداء د مفترض په متنفل پسې نشته یو سړي چې فرض منځ کړي په دغه منځ کې چاته اقتداء نشي ورکول امامت نشي ورکول شوافی وایي چې اقتداء متنفل په مفترض پسې روان دلیل سره دلیل واقعه د معاذ لکه چې دلته تیر شه د نبی کریم سره ماسوتن منځ او به برای بني سلمه ته
وقت هم پکې تیر شو او به قوم ته مونږ ورکاو او دا سړي چې مونږ چې وګرځاو خو د دې وجه نه چې یو ناوخته راغی بل اوږد مونځ یې کړو هغه سړی ته لاړ او دا واقع په زمانه د مصطفی کې شوې ده معلومه ده چې اقتدا د متنفل د مفترض په متنفل پسې روان ګوره دا یاد لرئ چې متنفل او متنفلي روانه یا متنفلي مفترض پسې کې دا روانه جګړې په اقتدا د مفترض دی په متنفل پسې امام بخاری د دې قائل دی دی باب صلی الله علیه وسلم مقاما که سړي مونځ کړي او بیا په دغه مونځ کې بل چاته امامتي ورکوي لکه معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه ويصلي بهم دب نبی کریم سره مونځ وکړ بیا به راغی خپل قوم ته به یې مونځ ورکاو اوس دا د درې واړو امامانو د قول نه خلاف ده مالکیان هم نه وایي حنابله هم نه وایي په مشهور قول کې او احناف هم نه وایي صرف شوافی روا کړ تحاوی صاحب وایي چې کېدای شي دا د هغې زمانې واقعي چې عاده د فرض مرتين جایزه وه نو هلته به هم فرض و دلته به هم فرض و نو اقتدا د مفترض په مفترض پسې ده اقتدا د مفترض په متنفل پسې نه ده بیا په هغه اعتراض واردېږي چې دې حدیث په بعضو روایاتو کې راځي هي له تطوعا ولهم فریضه د معاذ صاحب به نفل و د قوم به فرض و نو چې هغې کې صراحتا دا ذکر دی نو بیا خو دغه احتمال ختم شو امام طحاوي صاحب ممکنه دا جمله مدرجه دا راوي وي دا که فلان کی ویلی فلان کی ویلی فلان کی ویلی نو هغې ته د معاذ د علم د مونځ ته پته لګي د فرض او د نفلو تعلق د زړه سره دی په حیات او په ارکانو کې اوس فرق نشته او که معاذ صاحب په خپله ویلي نو بیا یو خبره ده خو دا چرته نه دي راغلي چې معاذ ده ووایي چې دا زما نفل و د دوی فرض و راوي وایي هي له تطوع ولهم فریضه چې تاسو دا وایئ نه ممکنه چې بل احتمال دی ادا چې نبي کریم پسې نفل کول او دلته به قوم ته فرض کول یا دواړو دینو کې فرض کول هلته فرض یا دلته فرض یا نبي کریم پسې نفل کول او دلته نفل کول دا احتمال عقلي دی ځکه چې ذمه د فرض نه خو بیا فارغېږي نه نو په مونځ د معاذ کې څلور احتمال دی نبی کریم پسې نفل کوي دلته فرض کوي نبی کریم پسې فرض کوي دلته نفل کوي نبی کریم پسې فرض کوي دلته فرض کوي نبی کریم پسې نفل کوي دلته نفل کوي د دې درې واړو احتمالو جواز شته او د دې څلورم نشته چې دواړه ځای کې د نفل ځکه فرض یې کوم ځای به وشو نو ستاسو استدلال په دې بنا چې دا یو صورت متعین شي چې دلته د نفل و قوم ورپسې فرض و من به وایي چې دا دواړه احتمال هلته فرض کوي دلته فرض یا هلته به نفل کول دلته به فرض خو دا یو احتمال خو دغه حدیث روان که چې هی له تطوع ولهم فریضه او دام بعید ده چې نبی کریم پسې د نفل کې دلته په افضل د مساجدو کې په افضل د اوقاتو کې په افضل البشر پسې نفل کوي او بیا قوم ته د فرض کوي او فرض ذمه مشغوله ده په فرضو او نبی کریم ویلي دي دا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه نو چې جمع کېږي او د فرض کېږي نو دوی به فرض کوي که نفل وکړي نو په افضل د مساجدو په افضل د اوقاتو په افضل البشر پسې د نفل کوي او بیا قوم ته د فرض کوي نو داسې یو احتمال دی منطقي او بعید شان مرسا صاحب یو جواب کړه او دا عمل د دین نبی کریم نه دی خبر دوی په خپل طبیعت کړه نو دا حجت نه دی حجت علی ګرځي چې نبی کریم دا عمل د صحابي نه خبر شو سکوت په اختیار او چې نبی کریم ته نه خبر نه هغه په تقریر نبی کنه نه اوس دا سوال چې هغه ته خبر شو یا شکایت ورته نو چې شکایت لا نه به حضور ته منع کړی دا نو دا عمل منسوخ دی
مانا یې څنګه کړې ده؟ وی نبی کریم ورته دا وایي او تصلي بهم، یا ما سره مونځ کوه یا هغوی سره مونځ کوه. نو چې نبی کریم اجازت د یو د امرین وکړو، معلومه دا شوه چې منع راغله. اما ان تصلي معي او تخفف بهم، لفظ داسې دی، اما ان تصلي معي او تخفف بهم، یا ما سره مونځ کوه یا هغوی ته تخفیف کوه. نو تخفیف پسې د دې ولا د اما ان تصلي معي ولا تصلي بهم، وان صليت بهم فخفف بهم، ځکه تخفیف مقصود ویا ما سره مونږ کوه یا د تخفیف نه کوه. دا مقدر دی، یا ما سره مونږ کوه یا هغوی سره کوه. وان تصلي بهم فتخفف بهم ولا تصلي معي، که هغوی سره مونږ کوې نو تخفیف نه کوه او بیا ما سره مونږ کوه. نو معادله د ان تصلي و تخفف بهم نه ده برابر راغله، یا ما سره مونږ کوه یا هغوی سره کوه. هغوی سره کې نو تخفیف کوه، چونکې مقصد تخفیف و نو هغه په دې په مقابل کې دی. حضور مبارک منع کړي. دا یو جواب. دویم وایي ترمذي کې به راشي چې ته چې کوم لمونځ کوو د نبي کریم سره به د مغرب لمونځ و او بیا به راته قوم ته به یې د ماسخوتن لمونځ کوو. دا یو ځل واقعه داسې وشوه چې ماسخوتن لمونځ یې ملته کړی دی او بیا راغی اوږد لمونځ یې کوو. نو دا صحابي ته تللی دی. ترمذي کې راشي کان یصلي معه المغرب، د نبي کریم سره به یې د مغرب لمونځ کوو او بیا به یې قوم ته د ماسخوتن لمونځ ورکوو. نو یې کې خو یې عدد صلات راغلی. منګه ولې دا نه وایو چې اقتدا د مستند درې واړه امامان هغوی وایي درې خبرې دي مونږ سره د قواعدو د شریعت مطابق. اول دا وایي حضور مبارک وایي انما جعل الامام لیتم به فلا تختلفوا علیه. نو اقتدا د مفترض په متنفل پسې د اختلاف دی په امام. اوس د متنفل په مفترض پسې اختلاف نه دی، ځکه نفل په مطلق نیت کیږي، نو مطلق په مقید کې داخل وي. دیم نبی کریم ویلی الامام ضامنو، د امام من متکفل دی من د قوم لرا غیق کی نیولی وی. نو مفترض ضامن کی دی شي د متنفل او متنفل ضامن کی دی نشي د مفترض. اغی زمان معنا رعایت کرے دا، آمون زمان معنا تکفل کرے دا. درین دا قواعد دا شریعت تا معلومی دا چه من دا امام دا علاوی دا من دا قوم یا دا مساوی نوچه اغا متنفلی دا اغا من فردان پا نسبت دا فرض، نوچه مفترضی و مفترض ورپسی ولاری یا مفترضی و متنفل ورپسی ولاری دا من دیکی او چې خالص متنفلی نو مفترض پسې بنه کوي. دی دا جائز ګڼي د معاذ صاحب دا واقعه په دلیل کې پیش کړي او دا نور فقهاو دا جزیه واقعه ده او واقعات جزیه هغه احتمال د اعذار لري او احتمال لري. لذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. تبع عمل په قواعد د شریعت عامه کې نه په واقعات جزیه لکه استقبال و استدبار کی معنی تشیرون ویلو. لیس الوقائع فی شرائه کمثل وصوله لتطرق العذار فی فعل خلاف مقوله. بعض مناس معناس تقدیر الامام کہ امام سر سڑے ولاری اور تقدیر د امام قوم ترسی نو خیر دے. لیکن نبی کریم پا بیمانے کی روت ابو بکر صدیق ورسر خوات ولاو او قوم سے بیداغ تقدیر رسو لا نوارا دو مرض وفات سے سبا یعنی. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه طاو بلام يوزنه بالصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلت إن أبا بكر رجل نصيف إن يقوم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. فقال مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة الرابعة إن كنا سواحب يوسف
مروا ابا بکر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كاني انظر اليه يخط رجليه الارض راح کله کې د دوه سړو په منځ کې دا قدمونه لا کرخه جوړولې په ځمکه فلما راه ابو بکر ذهب يتاخر فاشار اليه ان يصلي فتاخر ابو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم الى جنبه وابو بكر يسمع الناس تكبيرا تابه معاذ او باب الرجل يتم بالامام دا یو بل مسله د امامته بیان امام بخاری یو ناشنا مسلک اختیار کړی چې د شعبی نه نقل څلور وړ امامان پدیری چې اقتداء د ټول مقتدیانو امام پسې ده او دا هغه د حرکت او د قیام تابع دي شعبی سے وینا د هر رستی صف په اقتداء په دی لوندي پسې نو دی په نقل او حرکت کې راغی تابع دي اوس د خلاف دا وته کله صف ولاره او تولید چې امام سر اوچت کړه رکوعه پښتانه مخکې صف نه دی اوچت کړي او تدوی سره شامل شي په رکوع کې شعبی سے وی رکعت شوه ده ځکه د دې لپاره دا رمبه صف امام دی او نور فقها وینا امام په مانځ کې یوي او دا ټول تابع دي د امام نو کې امام سر اوچت کړي نو د رکوع نه شي نو شعبی سے د تسلسل فی امامت قائل دی چې هر امام د لومبي صف لپاره دی لومبي صف د دویم لپاره دی دویم د دریم لپاره دی دریم د څلورم لپاره امام بخاری د هغه خوښه کړل دغه څه پروا نه لري نو دی وای باب الرجل یتم بالامام یو سړی امام په نیت تړلی و یتم الناس بالماموم او خلق په ماموم پسې نو ته ماموم مقتدی پسې ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حضور مبارک ویلی تم بی وليتم بكم ما بعدكم حضور مبارک ویلی تاسو ما پس اقتداء کوئ اور اس کے قومونه بتاسو پس کوي خدای نه مانځه په سلسله کې نه ویلې دا د احکام د اسلام او د عقاید په اړه کې وي چې تاسو زمانه زده کې او رستنی قومونه بتاسو نه زده کې امامته مثلا نه نو دا اقتداء واپاخه چې زمانه دین زده کې تاسو زمانه دین زده کې نو قومونه بتاسو نه دین زده کې نو د استدلال بالعام کی فی موضع الخاص انا قدام دم سين قال سلام الله تعالى مسلم ابراهيم الاسود انا شر قال ما تقولون من جاء بلا يوزن بالصلاه فقال ابو بكر اس ابو بکر سے نبی کریم پر اقتداء کولا هو خلق आवाज د ابو بکر اوریدا او خدا چې د عذر صورت نو د خلق اقتداء په ابو بکر پسې او د ابو بکر اقتداء پر رسول الله نه د ټول خلق اقتداء په ابو رسول الله پسې وا په دغه صرف اسماء د تکبیر کولا ټیک ټک داسې صورت یې سړی امام نه ښکاري پته نه لګي نو ته تابع د لومبو صفونه یا تابع د مکبر چې هغه تکبیر نه ویلې نو ته هغه تابع لام تم صاحب سمرو ابا بکر يصلي بنا فلما دخل في الصلاه وجد رسول الله في نفسه خفه فقام هذا بين رجلين ورجلا وتخط الارض ابا يا هل ياخذ الامام اذا شك بقول الناس امام با عمل کوي په قول د خلق چې شکی او کوي شافعي سے بوینا په قول د خلق با عمل نه کوي چې څو پورې په خپل یقین نه راغلی او دریواړه امامان وایي چې نه چې قوم ورته وایي چې دا کار داسې وشو او ټول ورته وایي یا اغلبیت نو دې عمل کولی شي په قول د خلقو لکه نبی کریم په څلورو کې په 2 رکعاتو سلام وګرځاو او ذوالیدین ورته قربان مون مختصر شو که تا نه هیر شو نبی کریم نور صحابه ته وی دا دې صحیح وی او قربان نبی کریم به برکات نور کړ عمل وکړه په قول د خلق نو باب هل ياخذ الامام بقول الناس اذا شك امام په قول د خلق عمل کولی شي چې شک وي او کولی بشي دا امام بخاری دی هم رحمه الله نو مسلم عن مالك بن حسن ايوب بن تميم تختيار محمد سيرين انا بيوريت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يا لك تسترش اي ويا بسم الله الرحمن الرحيم سنتين ان رسول الله روان رقم مفصله اي کې به بحث نو دلته هغه مقصود نه ده ما من اذا بكل امام في الصلاه چې امام لا فقرات کې جړا ورځي نو کله درته وجنه جاړي خپې خدا یې زمړ شوی دی خو کنه مفسد د صلات ګرځي او کنه آیات د رحمت وی یا آیات د عذاب وی یا د خوف الهی د وجنه جاړي
دا صفت مدح دا خبره لکه ابو بکر صاحب بجړل پمانځ خدي پکې نه جاړي نزدې پکې نو وطن پکې انا باب نه دا بکل امام په صلات فهو جائز کی امام پمانځ کی جاړي خدا خدای دا یاره یا غایتونه چې وای هغه سره جناونه وقال عبد الله بن شداد وای سمعت نشيج عمر ما دا عمر صاحب سلګي وره دي وانا في اخر الصفوف زدير لري ولا يقرأ دا سورة يوسف وي انما اشكو بصري وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون دا يعقوب عليه السلام وي تكره والله يا والله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حردا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بصري وحزني الى الله وعلم من الله وانا تعلمون نو یوسف علیہ السلام پلار جڑا کولا خفاو نو ددا وینو دمر سره جړل عمر سے نو دا عمر سے سلګې ما اورېدې او زه پر اوسې صف کې ولاړ انا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بیان چې ابو بکر بجړل حفصه ته وې نبی کریم دا چې صاحب یوسف ویلې دا حفصه دا وینا پوهه وینا انا اذا قام في مقام كلام الناس انا بی حفصه بی عائشه ته بخار وا ما كنت ليصيب منك خير استاد لا ما ته خیر نه راوته دې په نبی کریم چرمونه حفصه مشروا عائشه کشروا عائشه دې رضیات او خيار اما متصفیه صفوف عند الاقامه او بعدها صف دومره ضروری دی چې اقامت وخت کې مې برابر او که برابر شوی نه نو رسته به برابر اقامت باندې یعنی الله اکبر باندې چې صفونه برابر شي عند الإقامة وبعدها وبه قال حدثنا ابن الوليد بساس لشان وینو لشان دل سنگو نسوکو امراد دلیدونا علم بالوحی چې ما ته وحی الهی راځي تاسو په بارک خدای ظاهر دا چې انه یوحى الی فکار او دلته انی لعراکم و اذا تاسو وینو به مدا چې د سترګو په ګټ په کاتل تاسو شاته نو بیم دا باید ذکر استرو کتو باندې ختم کته شي د خصوصیت د مصطفی صفات شي زم دا چې پسترو کو پړم به سب کته شي په ګټه ورستي خو نشي کته دریم دا وای چې د حضور مبارک په شا کې خدای دسترګې پیدا کړې نو پاغي لیدل خدام باید را ځکه اصحاب سیرت والا چرته دا نه لیکني چې په شا کې سترګې د مهر نبوت ذکر شته او د سترګو نشته څلورم دا چې دا صفونه ورته خدای د دیوال مقابله په دیوال کې ښکارا کول لکه دیني په شان ودلته من ورای ظاهري راځي تاسو د شان وینو به خو د مخکنه لیدل شو پینځم دا او دا صحیح ده چې په دې سترګې لیدل بغیر د مواجهه نه مواجهه شرط عادي دي زمونږ د کتو لپاره مونږ لې شي وینو چې مخامخ شي راته د حضور لپاره دا شرط نو صفې رستنه لید بغیر مواجهه چې هغه وایي حق دی انی لاراکم من وراء ظهری د پیغمبر کلام کې خو ته شک شوبه نشي کولی چې هغه وایي زه تاسو د شانه وینم نو په دې سترګې لید بغیر مواجهه مواجهه یو شرط عادي دی نه شرط عقلي انا کار چې مخ راوړی خلقو ته په وخت د صفونو برابر دا بریلیان شاته نه ګوري جونګه جاړه کینې به نه اخپاسي نه ته به صف ته ګوري ښي طرف ته ګس طرف ته مخ به راوړی لکه پلان کې مخکې شه پلان کې رسته شه قال الامام عن الناس امام به خلقو ته مخ راوړی عند تسویة الصفوف د صفونو برابرونو قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا دا د امام په فرایضو کې داخل دی قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد بن طويل قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه فقال اقيموا صفوفكم وتواصوا فاني سمعنا نزدې ودرېږي یو بل سره قال الصف الاول قال حدثنا صف اول یعنی فضیلت د صف اول د تما ترمذی کې ویلو درې مستاق علماء وي
اول هغه صف اول وی چې محراب کې دنه د حمام سره ولاړ به ما صف اول وی چې د یمین نه یسار د دیوانه پورې د امام نشاته ولاړ لکه د موته دین صف اول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كم لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب متى يسجد من خلف الإمام. ده مقتدي أو ده إمام فأفعاله كده مقارنة فيك معاقبة بي. معام علماء ده مقارنة قائل دي خدا سے مقارنة چه سنا کی تعقیب پکیوی چه ده آغنا مخکرش بعضی وی علی ده شورو کئی مقتدی چه آغا آخر تورس لکه سڑی امام ده رکو نزی چه پا سجده پروزی نو تبازه ندا ضروری ندا حضور مبارک چه کول نا بی دهو بدانت پکی راغلی ونو بدن کمزور شو وی چیز شورو کم ما سر متصل شورو مکوه ځکه تاسو باندې مخکې سجده کې به سجده کې مخکې کېږي نو چې ما ووینه چې په سجده پروزم نه علی شروع وکړه نو دې مقارنه مع التعقیب داسې معاقبه نشته چې پس ته انتها د حرکت نه ته به حرکت شروع وکړې د دې د باب نه معلومیږي دا چې انتها د حرکت د امام نه پس په ته حرکت شروع وکړي نو دا نه ده قال رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم اذا سجد فسجدوا ذکر حدیث قولی کې فی ذکر دا اذا سجد فسجدوا او فی دلالت کئی پا تعقیم مع الوصل ففصلنا انتنا مسلم قال سنة احمد سيدنا وصفيان قال سنة ويساق قال سنة عبد الله بن زيدة قال سنة براء وغير كذوب ما تدا براوی دی او دیس دروغجن نده دا سی کلمه توثیق ذکر کئی صحابه خطول عدول لی او دلتا نفی دا مبالغی نده مبالغه فی النفی که ده دا سنه چې ډیر سخت دروغجن نه دی نه دروغ نه پاک دی ما ته داسې مبارک صحابي ویلي دی چې د هغه په کلام کې د دروغ څه احتمال نشته دا د مخاطبینو ته وایي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله ولمن حمده لم يحن احد منا ظهره حضور چې به سمع الله ووایي نو هیچا به ملا نه کګوله حتی يقام النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا چې حضور به په سجده پرېوت ثم نقعوا سجودا بعده من برست سجده کول دا په حدیث مفصلو کې د لراشي چې حضور مبارک وي ما کې بدانت راغلي اختیم کمزور دي نو تاسو ما سره نږدې مشورو کوي ځکه به ما نه مخکې کېږي کمزور سړی په مزه دي نو تاسو را نه مخکې کېږي نه چې ما ووینئ چې زه په سجده پرېوتم علی براده انه من قال سفيان بن سعد باو ثم نفر راسه قبل الامام کسوک سر د امام نه مخکې اوچتئ دا ګناه څومره ده قال ما يخشى احدكم نه یریږي او کس او قال لا يخشى احدكم نه یریږي اذا رفع راسه قبل الامام چې سر د امام نه مخکې اوچتئ ان يجعل الله راسه راس حمارا دین نه یریږي چې خدای به ولا سر د خر کړي او يجعل الله صورته صورت حمارا یا به ولا شکل د حمار جوړ کړي دین نه یریږي مسخ په امت کې راځي که نه او مسخ جزئی راځي کلی مسخ د حضور په دعا په برکت سره خدای دې امت نه ختم کړي چې ټول قوم دې مسخ شي خو جزئی مسخ راځي ځینې علما مراد د حماریت نه زړه حماریت دی یعنی زړه به ولا خدای د حمار کې دی به احمق کړي نو دا کنایه د حماقت نه ده نو چې څوک د امام نه مخکې سر اوچتئ خدای به احمق کړي دی خو دا صحیح نه ده بظاهره ځکه احمق خو د مخکې نه دی چې دا د مخکې نه سر اوچتئ دی په خپله علامه د حماقت ده چې ته د امام نه مخکې فارغېدی نه شې نو ولې سر اوچتئ مخکې نه مراد ته نه تحویل د صورت ته د شکل به ولا خدای د خر کړي یو مولا داسې کول وی ودرېږه زه ګورم چې دا رښتیا دي که نه خدای پاک ولا سر د خر کړه نو خدای ته څه ګران دی خدا هر وخت خدای ښیي نه ځکه ایمان بالغیب نه پاتې کېږي که سړي مونځ کولی او جیب کې د ملا بادر 10 روپۍ پرېوتې چا به مونځ پرېښی
کنه د مون ثواب د لسر کو نه زیات او که چامون پر خو دیو پر سره دومره کوټکان را پریوته نو به بچامون پر کنه عذاب د مون پر خو نو د کوټکان نه زیات ته خدا خدای خین الدنیا خدای دار الجزاء او سزا جو شو قیامت ته به جت پاتې شو نه دا پرچی لیکل ورځ ده چې سلی کې هغه پکې لیکه نتیجه برسته اورېدل کېږي د ایمان بالغیب نه باندې کې یؤمنون بالغیب نو سر ولا خدای د خرکول شي هو عید د دمکیلا حکم قطعی نه دی حضور مبارک کو یریږي نه د خبره چې خدای ولا سر د خرک یعنی یاره ولا پکار باب وعید کی دل ضروری نی باب امامت العبد امامت پس لانه د امامت بعد جزئیات ته اشاره کوي باب امامت العبد والمولا دمر امامت سیلا او د معتق وكانت عائشة يومها عبد هذا أقوام من المصحف عائشة بتبخفل مرأي ذاكوان إمامتي وركول دا مصحف شريفنا مصحف بإلاس كني ولا وولد البغيد زناكار زنانا پیدا إمامتي والعرابي دا بانديسي والغلام الذي لم يحتلم أو دا نابالغ إمامت دي دا طول لوادي ذكر سيد النبيين یو عام حدیث ویلے وی امهم اقراهم لکتاب الله دا قوم امامت پارا تڑی کی چا اقرا دا کتاب اللہ وی نو چسو کا اقرا وی ابا مخکیکی ولا امنع العبد من الجماعة در علت بے سوالو چمرئی اجازت کے نمرے خو جماعت تب سکری دینا مالک دیوی نمرے بسک نمانا کئی لجمنا بغیر دس خاص ہوگا دا در اواکر ٹھول دمرئی امامت دا معتق امامت دا مصحف نا امامت دا زنا نا پیدا امامت او دا اعرابی او فقها اکثر مکروح ہوئی وجہ داوی چی مرائی امامت مکروح دی جاہل بھی اکثر او ناپویوی او پا خدمت دا مولا کی مشغولی نو جاہلیت دا وجہ نیمون مکروح دی کا عالم بھی اخراوی نو بیٹھک دا دارنگی معتق معتق خو ازاد شوی تاوی نو که هغه پوی اخراوی د کتاب الله نو امامت یې صحیح دی او که اخرا د کتاب الله نی نو به امامت مکروه دی اوس د مصحف نه امامت و عام فقها د مصحف نه امامت نه وي لیکن دا عمل کثیر دی او تلقین او تلقن د کول نو په من زمانه کې به بل چانه د کول نه کې صاحبین ورته مکروه وي او علماء او امامت کیږي نه ځکه تعلیم او تعلم دی او مشابهت د اهل کتاب سره دی اهل کتاب خپل عبادت وخت ځان ته قرآن داسې نه ول غیر مقلدین دا کار کوي امامت نه کوي او ورپسې چې ولاړې غلاس کې قرآن شریف نه ولې نو وی دا راغلی چې بزکوان کړي الکه دې ټول امت کې چا کړي ابو بکر کړي عمر کړي عثمان کړي علی کړي خلفاء راشدین کړي کبانو دا صحابه کړي کنه نه یو اخر هغه د حضرت عائشه چې مړی ورته امامتي ورکول دا عائشه خدا مسلک ته چې مړی نه سترم نه وای به د سګن سترم ته موای مدا یو جزئی واقعا دی ودا څخه او شان واقعا څه وای چې مصحف قرآن امامت پیدا سے ورکاو خو چې خطا بشنو به رستو د مصحف ته وکړه او مصحف کلاس کې نیول امامتي ورکو را مشابهت د کتاب سره عمر فاروق عبد الله بن مسعود سخت معنا کړ یو واقعا ځکوان کړي نور صحابه کړي کنه ته باندې عمل اختیار شي په کوم عمل عام صحابه روان یو صحابي په بغلم خورل په اورک روزه کې په دې روزه نه یو صحابي په دې پورې ترخونه انزل ابو داود کی بنگیلی ابو هريره په هغه پسې خپل اتباع نشته تبع اتباع جمهور امت کې او عام صحابه کرامو نو خلفاء کړي نه عام صحابه کړي دیو جن عام صحابه تبع سند ته ونه ګورې چې بدغه ده کې عمل متوارث او متوارث امت ته ګور او د زنا نه پیدا زنا نه پیدا شي فقها امامت مکروه نه
ځکه چې خلق زړه کې بدای تحقیر بکی د امام چې دا خو زنا نه پیدا ده بل دا چې بې پلاری نو جاهلیت پکې غالب وي نو که عالم وي او څوک نی خبر د دینه چې دې د زنا نه پیدا ده نو مونځ یې صحیح دی دا ټول فقها او امام نه په داسې وضع کې نو درېږي چې د هاته کې نو چې کوم ځای د پټکي د عزت جامې په پټکي کې دې مونځ کوي سپکه وضع دې نه جوړی نو ولد البغي د زنا نه پیدا د خلقو په نظر کې د هغه تحقیر وي نو چې امام تحقیر په زړه کې د مقتدیانو راځي نو مونځ مکروه کېږي والعرابي باندې سي سړی د غرونو جټ شډل نو فقها مکروه وایي ځکه چې د اکثر ناپوهي وي د قرآن شریف نه ورځي نو که عالم وي د باندې سي سړی پوهي قرآن شریف ویلی شي نو بیا خو روا دی فقها هغه صورت کې معنا وایي چې ده کې جهالت وي امامان غلط وایي ولد ضالین سوک وی ولغ ضالین یو حمام ابی سمع اللہ لمن حمداه نو دا دغه دې دمرو بوت او ډېر امامان اوسم دې السلام علیکم ورحمت الله السلام نو موږ نه لري خوا فقهاء کرامو د احتیاط کړي چې دا بکې دا اولی احادیث کې دا راځي چې اقرا به مخکي عالم به مخکي پرهیزګار به مخکي اقدمهم هجرتن به مخکي ځکه دا غواړي چې امام د مقتدیانو په نسبت ښکلي عالم دی نو چې زناکار د زنا نه پیدا وي ټولو خلقو ته معلوم دی نو دا هغه به تحقیر نه راځي په زړه کې او باندې سي جټ والا د قرآن شریف نشي ویلی نو خلقو په نظر کې به د هغه تحقیر راځي امون به مکروه کېږي نو فقهاو دغه مصالح ته کتلي چې کوم د مجموعه شریعت ته معلومیږي اقرا ولې مخکې دی عالم د سنت ولې مخکې دی اقدمهم هجرتن ولې مخکې دی اکبرهم سنن ولې مخکې دی بیا خو دغه لحاظ هم نو پکار خو چې څوک مخکې کېږي اوس بله مسله د نابالغ امام نابالغه پسې صرف شوافي مونږ روا ګڼي او غیر مقلدین دو واړو مذهبونو کې وایي چې نه نابالغه پسې به مونږ نه کوي ځکه د هغه مونځ فرض نه دی په خپله نفل دی نو اقتدا د مفترض په متنفل پسې راځي بل اکثر ناپوهه د قوم په زړه کې به د هغه تحقیر راځي عمر فاروق او عبدالله بن مسعود په حاشیه کې تاسو ګورئ صریحه منع کړې ده نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یعمنا الغلام الذي لم يحتلم دا چې کوم واقعه ده د عمرو بن ابي سلمه ما درته ویلو چې هغه صحابه په خپل طبیعت مخکې کړه او نبی کریم ته نو خبر مخکې کتاب المغازي کې مونږ ویلو کړه دا هغه به سخت کار کېدل مانځ کې کناټې بخکاره کېدل نو خود بخندل الوار او عنا استقارکم قاری دا کناټې خو لږ پټ کې نو سړي کناټې ښکاري مونځي کېږي بیا والا چنده وکړه او کمیس یې پرې وکړه ما وایي دا په دې ډېر زیات خوشحاله شوم ځکه هغه وخت کې څوک اما صحیح امام له چنده کول روا دی او دغه حدیث نه دغه مسله تاسو معلومولی شي امام بخاری بس چې حدیث کې راغلي پای ظاهریت پکې غالب دی داود ابن علی ظاهری د سبق مرګره نو د کوم ظاهریت ته د دې وجه نه د مذهب نشته یعنی څوک د بخاری فرقه نشته ځکه تفقه پکې راغو اگر چې دې په خپل له مجتهد حدثنا جابر بن منهان قال حدثنا شعبة دا د بزدې تو کتل یوم مقرم لکتاب الله نو هغه څوک چې کله زنا پیدا کړي ټیک ټک اقرا لکتاب الله دا نوري به سیدا حدثنا ابراهيم بن قال حدثنا مسلم بن يعز بن عبد الله نافع بن عبد الله بن عمر قال لما قدم المهاجرون ورون اصبح رمي مهاجرين دل شرال مدينه يوزيت رقمان النبي كريم نمخه كان يومهم سالما امامتي ورکول سالم مولانا ابي حذافه دا معتقو خو سالم قاری دا قرآن نسبا فارسی دے وکان اکثرم قرآن نمعتق چه اکثرم قرآن نیم موز کے دوارے
حدثنا محمد بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو التياح عن سيدنا مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا دي استدلال بالعام کې لپاره د خاص چې سید الکائنات ویلي چې سمع او طاعت د امیر کوي امیر ارسنګ نو چې سمع او طاعت د امیر پکار د امیر خو په موږ کې مخکې کیږي نو تور پسې موږ کاوه ټیک صدا سید ولا وینستو مل حبشیون اگر چې حبشي در باندې مقرري کان راسه ذبیبا سره داسې قبیح لکه پرستا اوسکا قبیح المنظر قبیح الشکل او در باندې امیر مقرر شو نو تبه سمع او طاعت کې او سوال دار چې برای خو امیر کې دی نشي دا معتقی امیر خالص نه فتکتور حبشي حکومت د اسلام په نظر کې په دوه طریقو راځي یو انتخاب دی یو تسلط انتخاب دیتے چې مشران لاجم شي یو سړی مشر خلیفہ او تسلط دیتے چې په زور راشي در باندې او قبضه وکړي نو شریعت حکومت تسلیمای چې سو پوری کفر بواح ته نه رسیدلې که سرګند کفر کارونه شروع کړي به قوم دا خلاف چتیږي او که سرګند کفر کارونه نه شروع کړي نو ته سم او طاعت کا ذکر هغه په ځانه کې ډېر نقصان په نسبت د اصلاح نو حضور وي سم او طاعت د امیر کوي اگر چې حمد حبشي وي نو چې سم طاعت په غیر په نور سيزونو کې راغله د ایمون زمر پسې کا ابام نه ظالم تم الامام او تم من خلفه کې امام مز ګډ وډ کوي او رسو ور پسې قوم صحیح کوي نو د قوم صحیح دی او د امام مز خطا دی او علا بلاتو لپسر د مولا زمن فضل ما سان قال سنة موسى الاشياء قال سنة عبد الرحمن بن عبد الله دينار زيد بن سماء طعن نسان النبي هداية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم داس امیران براشی جتاسو دا منزو نظر کئی فین اصابو فلکم که منزی سیو کن استاسم من سیو شو دا غیمو شو وین اختو فلکم علیهم که منزی غلطو کن استاسم من خدای سی سابی او علاو بلاو برگردن مولا مجرم آغانه دا کم امامان چه قومو جلسه نکی دا طول قوم گناه دا غیب بسر او بابو امامت المختور دا فتنه باز تری امامت سنگه ده یو لیڈری دا فتنه مشری والمبتدع دا بداتی ندی امامتی سیده لکه اقراهم لکتاب اللہ طولت شامل وقال الحسن حسن بصری صلی علیه بدعته منذ پس کوم بدعت هغه پتا بدعت هغه امر توي كل ما احدث في الدين ما ليس منه بنوع شبهه هر مبتدی سره دلیل وي بغیر دلیل ته بدعت توي فدلیل دلیل یا کسبی یا خوب یا د سفیان کلام یا حجت نه په شریعت کې وقال حسن بصری منذ کوم مبتدی پس بدعت دا پسا وقال محمد يوسف حدثنا وزاري قال حدثنا زهري عن حماد بن عبد الرحمن وعبد الله بن عدي بن خيار انه دخل على عثمان عبد الله بن عدي بن خيار وإذا حضرت عثمان لو ورلم وهو محصور فقلاك بندو او په مدینه قبضه د باغیانو دا یو تحریک ولا خلاف فقال دي ورته قربان انك امام عامه تدا عام مسلمانانو مشر او بادشاہ ونزل بك ما ترى پتا مصیبت راغله فوج ورته اجازه تو چې جنگ ورسره وکوي نه معاویه سے مخکې خبر شو هغه خبر راولې چې زم فوج درلېږم د شام نه نه د مدینه خلک په فوج نه تل ویزا اول هغه کس نه کېږم چې په امت کې تر راوباس یعنی مشران صحابه ورته مرکدا باریا یا فوج ورپس راوباس نه نو په خپل هغه معنا کو حتی چې چا پکې شي او طبعا دا تکلیف راغله ويصلي لنا امام فتنه او دا فتنو ولا مشر امامتي راکې په جماعت دا قبضه دا غنم د کنانه ابن بشر حدیثو ونتحرج من گناه محسوسه چې د پسې مسکو فقال عثمان سے سمره د لوی حلم خاوند او د لوی صبر او د لوی سینه
وی الصلاة احسن ما يعمل الناس مزخ عمل دی چی خلق ایک کئی فاذا احسن الناس فاحسن ما هم چی خلق خ عمل کی نو خور سرکاوا منور سرکاوا وإذا أساءوا فاجتنب ساعتهم او چې بدی کې غلط کارونه کوي نو هغه کې ور سره مرګره کېږي من ورپسې کاوه امام بخاری د دې قائل دی چې د باغیانو مشري د حکومت خلاف فتنه چې تکړي اپسې مونږ یا بدعتي اکثر فقها عام بدعتیانو پسې راوګني بغیر د مجسمهونه چې خدای له جسم ودی یا صفات وی چې مستلزم د جسمیت لا نو مبتدی پسې مونږ روان خدا چې سړی ته معلومه چې دا بدعتینو التزامه دا صورت ته چې ته مثلا یو جماعت تلاش او تا ته پته نه لګي او دې کې بدعتي مخکې شنو جمع باندې پرې جمع ور پسې کاوه کډېر سودای نو به کور کې عادو همون باندې پرې شریعت د تفریق د کلمې نه قائل چې مسلمانانو کې دی بعض خلک دومره متشددین چې د جمع دعا کوي دا بدعتي دي نو مونږ واپس راکې چې دا په خپل وې سلوي خو دې مونږ نه قبلې نه دا مکه وإذا أتاه فاجتنب ساعة وقال زبيدي وقال زهري زهري سيبوي لا نرى يصلى خلف المخنث فيجرى پس من نخو خو مخنث دو قسم جڑا یو هغه چې پیدایشي جړاوي دا کار نه دویمه هغه چې ځان یې قسم کړي ځان یې جړا کی یا لکان په ځان چې ابني مرض کې مبتلا وي نو دا هغه مخنث چې ځان یې په زوري جړا کړي او خلق په ځان چې الا من ضرورت لا بد منها مگر کدی یو مجبورینا هغه والی دی او لوی جماعت ته مخکې هغه مسکې او تا ته معلوم نه چې مخنث دی نو یو مجبوری چې مونږ کې نه به در پسې سپیان درځي به ستې کوي دی نو د مجبورۍ د وجه نه ورپسې مونږ کوه کني بغیر مجبورۍ ورپسې مونږ کوه مخنث چې ځان یې په زور تړل کړي جړا کړي حضرت محمد بن عبان قال لنا ومن شبته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قوي اسمع واطيع سمع وطاعت كولا أمير ولو لحبشين اگر چې امیر حبشي كان راسه زبيبه لك سر پلس اوسکي قبيح الشكل قبيح المنظر او چې امیر د باندې مخرج ہوتے سمع وطاعت کوا نو سمع وطاعت چې څنګه احکام کې د مسکه بمور پسې مسکه لکه د اسلام په اصول کې مشر امامي هر والی به امام دا خو اصول چې خلافتونه ختم شو د امامت مسله او د خلافت جدا کړه کنه چې څوک به خلیفہ او هغه به امام او د قوم مشر باغ امام يقوم عن يمين الامام بحذائه سواء اذا كان اثنين چې دوه کسانی مقتدی به متصل د امام سره وراري برابر صرف محمد ابن حسن شیبانی وی ما تاسو ته ویلو چې یو څلورو غوتو په اندازه ترسته ولاري چې دې په وخت حرکتو کې مخکې نشي او مخکې کېدل او رستو کېدل کې خپل اعتبار سره نه ده نو غیر د محمد تیم نن سلو والا مذهبونو کې دا چې دوه کسانی نو دواړه به یو ځای ولاړ یو شان فعام عمل عوام په قول د محمد صاحب مثلا سليمان محمد قال سنة شبته عن الحكم قال سنة سيد بن جبير ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى الله عليه وسلم العشاء لأن ابن عباس قصة سوزة لتيرشو فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقبض من يساري فجاءني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيته وقال خطيته ثم خرج الى الصلاة من جعلني عن يمينه متبادر دارا بالكل برابر ولا أربعون إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما فكان فلات بكساني برابر بولا رئيس وكان مقتدي غلطي وكلا وقص طرف تودر او امام فمين دا مانزك اوانا وقص طرف تا نزد دوارو من سيد فاسد شوه نوه دا بام دا دی دا پاروی چه دوا عمل موجود شو یو خدا چه مقتدی خپل مکان پریخه دی اصلی دی دا خیفه زی گس طرف تودر
دویم دا چې امام نه دا عمل شو چې دی په میان د مانځه کې دا مقتدي راړی ښي طرف ته، نو د مقتدي نه تحول لاغی او د امام نه تحویل لاغی، نو د دې مونځ صحیح دی که نه دی وایي او مونځ یې صحیح دی. دا د دواړو د مونځ مسله ده او په دې بله صفحه کې وروستو به راشي ابا د یو کس د مونځ مسله بیان کړي د مقتدي، که مقتدي محل د قیام غلط وکړه او په میان د مانځه کې راواوړې خپل صحیح ځای باندې ودرېد نو مونځ یې صحیح دی. او دلته د دواړو وی لم تبسط صلاتهما، مقتدي اگر چې څه مونځ په غلطه وضع کړو په امام راواړو نو تحویل او تحول سره د دواړو مونځ صحیح پاتې دی. حدثنا احمد قال سن بين ابن عباس قسم بیانه بت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم نهار تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساري فأخذني فجعلني يميني فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتى المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمر فحدثت به بكيرا، بكيرت من ذا حديثه أهلا توي حدثني قريب بذلك. أو باب إذا لم يلو الإمام يوم ثم جاء قوم فأمه، کہ امام مخکې د امامتۍ اراده نه وه ځان لمونځ کوي او راغې وروستو سړی ورپسې ودرېده نو مونځ یې صحیح دی. یعنې امام باندې د مخکې نه نیت د امامتۍ ضروري نه دی، لکه حضور عثمان ته ولاړ د نفلو او ابن عباس راغې په منځ د مانځو کې ورپسې ودرېده نو مونځ یې صحیح دی، د مخکې خو نیت د امامتۍ نه و د نبي کریم. دا د ښځو په مسله کې ضروري ده. زمونږ په مسله کې محاذات د ښځې دا مفسد د صلات دی او علیه دی چې امام نیت د اقتدا د ښځو کړي، چې امام نیت د اقتدا د ښځو نه یې کړی نو بیا مونځ د امام او د مصلي نه ماتېږي. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم عن ایوب عن عبدالله بن سعید بن جبیر عن انبیاء دی وایي ابن عباس قصه بیانوي نبی کریم ولاړو دی ورپسې ودرېد، هغه خو د مخکې نه نیت د امامتۍ نو. او باب اذا طول الامام وكان لرجل حاجة فخرج وصلى، یو سړی مونځ ډېر اوږد کړه او د یو سړي ضرورت و یا تنګ شو او د سلام وجار باسي او ځان لمونځ کې نو روانه حضرت معاذ اوږد مونځ کوه، یو سړي ورپسې نیت وکړه زمیندار او ستړی ستومان راغلی تنګ شو بس لا مونځ یې وکړو لا کور بیا چا معاذ صاحب ته ووایي چې فلان کې خو مونځ پرېښود لا وی دا خو منافق دی چې هغه خبر شروع درېږي رسول الله تعالی سر راغی حضور پاک ته وی صاحب فلان کې مونځ کوو اوږد مونځ کوو موږ خو زمیندار ستړي خلک یو تا سره یې مونځ کوو بیا راغی مونږ ته یې مونځ راکړو سورت بقره او نساء شروع کړه نو ما ځان نه مونځ کوو ما ته وایي منافق دی نو حضور مبارک معاذ ته ډېر پکار وی ته فتنه افاتن فاتن یا فتانو فتانو خلک په فتنه کې ماته دا ولې من مختصر کا خلق بس ضعیفانی کمزوری بھائی ضرورت مند بھائی تو صورت بقرہ و نساء ہما سوتن فمان ذکر حمزنا مسلم مقالتنا شبتن امن جابرین عبداللہ نماز ابن جبل کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم دبدا حضور سره مونږ کو ثم يرجع به براغ ما سوتن مونږ بیلته کو به بکور کلی تراغ فیوم قومه دا دو قبل جماعت على محل وا بے قوم ته امامت ورکوله بلکې كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيوم قومه فصلى العشاء يوزل لما سوتن منسكو فقرأ بالبقرة بقرة شروع فانصرف الرجل یو سړی تلا منځ پرېښود فكان معاذ ينال منه معاذ صاحب دا هغه سپکه وکړه یعنې منافق یې ورته ووایي فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حضور مبارک دا چې ووایي فقال فتار 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 تخلق وفتنه کې چې درېزله او قال فاتن 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 وامره بسورتين من اوسط المفصل اوساط المفصل واحد قال امر لا احفظهما ما تيادني باب تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود امام ته حکم د تخفیف دی او تخفیف په قیام کې دی په خیرات کې رکوع سجده او قومو جلسه خو د مخکې نه مختصر دی معای کې تخفیف نشته تخفیف راځي د قیام وګد مکا او رکوع سجده د خپل حال د دې وجه رکوع سجده په ټول منځونو کې او شان ده او فرق په قیام کې
عندنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمع القاسم قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله يا صحابي راوي القربان إني لا تأخر عن صلاة الغداء زرست فاتكيكم دمانزل سبانا يعني قصدن نزق دا أبي بن كعب دي أغبر سبا من ديرو قلتو من أجل فلان دا فلان كده وجه مما يطيل بنا ديرو قد مسكي فما رأيت رسول الله في موعدة شد غضبا منهم حضور مبارك فيو وعسكم نورا غسنا ذكري لك فديك ثم قال وي إن منكم منفرين تاسو كدا سے خلق دوشي خلق تختی نفرت پیدا کرے فقوم فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز كم سڑے چی قوم تمنز ورکی دے اختصار نہ دے کاروالی فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة قوم کے مشران بھئی مریضان بھئی دا حاجت خاوندان بھئی تاثر عائد دا کمزوری کا عبام رضا صلی اللہ لنفسی فلیطول ما شاء زان لکی منس کے نو چی سمر وگود کے خستا اختیار دے دا تخفیف جمع کی دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال